وروسته له هغې چې په هیواد کې د کرونا پیښې ثبت شوي او د پیښو ګراف په لوړېدو ده او د نړیوالو مرستو افغانستان سره ترسره کیږي، نو د لګښتونو په اړه هم په ټولنیزو رسنیو کې هم سیاسیونو اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګویا دلته فساد شوی یا هم دا پروسه له فساد خالي نه ده. نو سلامونه جنت امین یم د غرغښت راډیو ټلویزیون د نن ورځې تود بوستم هرکلی کوم. خوست کې د کرونا لپاره د ځانګړې شوي بودیجې ستونزې او د پرمختګونو باندې موږ نننی بحث درته لرو. د بحث ګډونوال مو دي ښاغلی ډاکټر صاحب ګل محمد دین محمدي په خوست کې د عامه روغتیا مرستیال او د دوکاندارانو د اتحادیې مسؤل او د روانو چارو شنونکی جمال تڼی. خو غوښتل مو په بس کې را سره د یا د جوړې شوې اتحادیې مسؤل حکیم زدران هم ګډون ولري. له 2 ورځو هڅو سره دوی حاضر نه شول چې موږ سره په بس کې ګډون وکړي. نو موږ بس پیلوو درته. لومړی پوښتنه هم له منګل صاحب سره کوم. منګل صاحب له تاسو پیلوو. خوست کې د کرونا خدمات د اندېښنې وړ دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته د بحث ګډونوالو ته د تاسو رادیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. دا چې کرونا یو جهانی پاندیمیک وبا ده او د دې دپاره یو خاص منیجمنت ته ضرورت دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې نه تنها په افغانستان کې بلکې په امریکا کې، په ایټالیا کې، په جرمني کې، په هغه هیوادونو کې چې 80-90 کاله هغوی د جوړېدنې په لور روان دي، د پرمختګ په لور روان دي، هغوی هم ورخطا کړي دي او هغوی هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې به عمومي مشکلات وي، خو زه دومره وایم چې خوست الحمدلله د هر نګاه نه مخکښ دی. موږ په خوست کې په ټول افغانستان کې پیښې ثبت شوې، خو په خوست کې یوه پیښه مو هم نه لرله. ولایتي اداره د عامې روغتیا ریاست په ټول جرأت ټول تمرکز په دې باندې وکړی چې تر څو د کرونا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. والي صاحب ټولو اداراتو ته هدایت وکړی، په ولایت کې د کرونا مرکز جوړ کړی 4 ساعته. د هغې دپاره یې مطبوعاتي کارونه مخته بوتوه. د ولسوالانو سره هم په ولسوالیو کې د کرونا دپاره د عاجلو واقعاتو دپاره سنټرونه جوړ کړه. عاجله شفافه خریدارۍ دپاره یې د ځانګړي طرزالعمل مطابق د خوستوالو نه هم د تدارکاتو کمیټه او هم د نظارت کمیټه وټاکله. ټول صلاحیت عامې روغتیا ریاست او دغو دواړو کمیټو ته ورکړی چې خاص د دغو کمیټو په راس کې د ولایت مقام عزتمن معاون صاحب قرار لره. همدغه د دوی هلې ځلې وي، د قرنطین تطبیقول و، د خلکو د نه ګزد و ګزار و، د امنیتي ارګانونو همکاري وه چې په خوست کې تر ډیره وخته پورې موږ د کرونا پیښې ونه لرلې. کله چې مسافر د خارج نه راغله هغوی وروسته د قرنطین نه بعضې پیښې یا د بعضو نورو لارو نه په خوست ته داخل شوي وه. د کرونا مثبت واقعات چې کله پیدا شوه ولایتي ادارې په وړاندې بیا هم جدي ګام واخیست. د هغې دپاره مو کدري روغتون ځانګړی کړی. نور راتلونکي د بحراني حالاتو دپاره مو هم د پلان مطابق مختلفې کمیټې جوړې کړې. د ډاکټرانو اتحادیه مو هم د ولایت په همکارۍ همدا قسم ته نور مدني ټولنې مو د ښه شفافیت دپاره په ټول پروسه کې داخلې کړې. حتی د کرونا دپاره مو د پرسونل په استخدام کې د ډاکټرانو اتحادیې ته مشارکتي رول ورکړی چې د ټول اسناد د ما سره موجود دي. ټول استخدام مو د ډاکټرانو د ټولنې د مشر په حضور وکړی چې د ما سره په هر قرارداد کې د ده امضا شامله ده او والي صاحب د دوی یو نماینده په تدارکاتو کمیټه کې شامل کړی او خپله ډاکټر حکیم زدران د نظارت په کمیټه کې دی. نو الحمدلله په خوست کې موږ چې کوم خدمات د کرونا په بخش کې وړاندې کړي دي هغه ما ته د قناعت وړ دي. په دې کې شک نشته چې په داسې بحراني منیجمنت حالاتو کې به موږ د ستونزو سره مخامخ وو، مشکلات به ولرو. خو د دې مشکلاتو د رفع کولو دپاره موږ د ډاکټرانو سره د خصوصي سکتور سره ګډ کار کوو. د جناب والي صاحب هر وخت تمرکز په همدې دی چې څنګه وکولی شو تر څو د خلکو په همکارۍ موږ د کرونا په ضد اقدامات وکړو او خپل ولس د مرګونې حالات نه
وساتو. ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راګرځو. زه تڼۍ صاحب په لوري. تڼۍ صاحب د کرونا د مخنیوي په برخه کې اگر چې ډاکټر صاحب منګل په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ پوره تدابیر نیولي دي او تر نهایت پورې موږ خپل کوشش کړی دی تر څو د کرونا مخنیوي یا هم پر وړاندې تدابیر ونیسو. ولس څومره رضایت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ډاکټر صاحب او د غرغښت تلویزیون مشرتابه او کارمندانو د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته لومړی خونې کې هیلې احترامات وړاندې کوم. هر څه میتوسول ته غرض دا دی چې ډاکټر صاحب خو اوس مخ سره نستی مو یوه ورځ په شرولۍ کې مابین د ولایت ته وویل چې افسوس چې ولي صاحب وایي نن ته نه وای په تو مې زړه نه کېږي یمیک خبره د ډېرې په غور هر وخت ورېدلې هر څه مې دې ته د ده پوره مې دا خبره داسې وکړه چې موږ خپله ډاکټر صاحب ګل محمدین ته اوس یم پرېږده منه څه چې ورسره لرم او تیا یم خو مګر مو دوې کسې ته جلسه میږ په راتلونکي څو ورځو کې جلسه لرو او په جلسه کې مو یو شرط یوه نکته دغه ده چې مو دوې کسې ته تقدیرنامې په نظر کې نیولي دي چې یو مخامخ ډاکټر صاحب ګل محمدین دی هر څه مې دې ته ډاکټر صاحب ته یو څه سولي نه مخ ته یږدم دی به یې دې ته ځواب وایي. هغه داسې چې کله د کرونا د پوره دویي روغله کله چې کرونا د پوره مساک روغلل کله چې کرونا د پوره نور لوازم څه شی چې لازم وي په کور بیا روغلي دي مګر مو رئیس د صحتمې ته هم تلیفون کړی ده ته ما تلیفون یوه ورځ وکړه یو وخت مې تلیفون ورته وکړه چې دغه میږ دفتر ته خو مراجعین بیخي زیات دي دا اوس هم زیات دي کړای نه شي چې دا کومه دوایي تاسو ته درکړې د میږ دفتر دا وپشي کوي ده چې په دوړه سترګې راشي په مخ د راغی هغه یې ولګو پرسونل یې مو دفتر یې دا وپشي کړي نو بیا هم د ولس دپاره چې ولس داسې فکر چې تو ته یې دفتر دا وپشي کړی دي دغه د ده صفات هم ځکه که نه بله ورځ مې بیا ټلیفون رئیس ته وکړ رئیس صحتمې ته یې غیر ته ویل چې په میږ د ولایت پابندي لګولې ده نو دلته ستر سوال پیدا کېږي چې ولس پابندي او والي صاحب پابندي نه د لګولې ده دا معنی لري چې یا والي په دې کې سهم د نه غوړي او یا توس ضعیف یې د خپله وظیفه کې د خپل مدیریت کې ضعیف یې چې والي پابندي د لګوله میږ یو توس ولسي توس خپله غوښتنه خپل عکس العمل قانوني کلی شي دا د قوالي نه پرېږدي دا د کبل مدیر نه پرېږدي توس سره ولس په څنګ کې ویلو دی او ولس دا دومره غوټه ستونزه ولس ته مخته ده چې ولس به په دین د ایثار یې مو له هر څه قربانۍ ته ځون ونڅي نو ته سره کم مو ته هغه نه شروع کولی دې ټیم پرې یې دغه مخته چې موږ ته یکې د دا دوی یې میږ ته رونه کړه بله ورځ مې بیا دای مخامخ نستی معاون صاحب ته مې هغه وکسول دغه وویل چې رئیس صاحب صفا مجلس به سره وکړي زه یې تو ته والا په شخصي پیسې هم وخورم په دواخانې کې یا په پروژګۍ کې مګر دا څه شی چې دي لږ کې څه ستونزه امکان دی ولري چې مخکې موجوده وي نو ولایت پابندي لګولي چې دغه باید یې میږ نظارت نه تېره شي نو زه هم ده ته مخامخ اوسیایم چې دا ستونزه چېرته وه د ولایت ویله پابندي ولګوله دې سول ته دا باید معاون صاحب ځواب ووایي ولایت ویله پابندي لګوي ولایت نه میږ هغې پیسې پوښتنه هم باید وکړي چې 80 میلیونه چې روغل یو والي صاحب هغې دپاره د څه خدمات میږ ته عرضه کړم دا که میږ نه په دې والي زړه بدېږي په مارخ کې به حتما یو سړی وژنې خپل انتقام به ځنه وخورې مګر دا خو قانوني میږ حق دی چې میږ دغې پوښتنه ځنه وکړي چې والي صاحب تو 80 میلیونه څه کړې والي صاحب صحتمې ته د څومره ورکړي دي دغه به موږ ډاکټر صاحب په ګوته کړو صحتمې میږ دپاره څه خدمات عرضه کړي دي دا دی یوه په عموم کې چې ډاکټر صاحب مخامخ نستی چې دې سره زه ووخته یم چې بل ډاکټر سره ووخته یم مو په عموم کې د صحتمې نور هم غوښتنې ورته کړي دي چې په صحتما کې هغه څه میږ نه ویني چې هغه ته ورشي شبخانې ته عمومي ملکي شبخانې ته چې ورشي خو دې پوره چې هم باید دوایي درکو هم ډېر ډاکټرون د ټیل شي نظریات د تبادله کو اتمن یې تو یو ښه تشخیص ولته کېږي چې دا څه تکلیف لري نو کله چې تکلیف ته دی رسیدګي دی وکړه مګر دا نیمګړتیا خالیګاو کې زه په شبخانه کې وینم شبخانه کې چې هم یې دای مسؤل دی هم یې رئیس صاحب ګل حبیب شاه مسؤل دی چې په شبخانه کې تاسو یو پکړ ترخه ګلۍ چاته نه ورکوئ ولې نه ورکوئ په کوم اساس شته نه هغه محسوسات څه شو چې تاسو سره کوماخ کو په خپله برخه کې هغه محسوسې مرسته په اساس تاسو ولس ته خدمات عرضه کړي دي ارسم یې دې ته چې دغه کیم تسول وګه زه فکر کوم دغه کیم به خپله غوښتنه کړې وي یو څه رسیدګي به هم کړې وي بیا هم
دلته یوه بله موضوع چې دوی هغې ته ډاکټر صاحب خبره نه وروسته که وخت و بیا په هغه اندازه څه شی چې زه لرم ستاسو غوښتنو رسیدګۍ ته به رسېدنه نه ده شوې البته موږ چې څه غوښتنه ده د ولس چې څه ستونزه ده دا رسیدګي شوې چې اما په هوای ګوره چې زه تقدیرنامه ورکوم خو به دی ورکوم چې اما په هوا یې کړی دی او موږ د کندرون چې څومره باندې کول یې دوی د هدایت مطابق مو ته خپله د کندرون ویل چې خدای ته وکړه مړه د کوخونه راخو په دا کمیسیون کې ما کنه دا کمیسیون کې روزمه چې ته به ته مخ ته موږ ګوره یوه ورځ یو د کندور په لګت والی دی په پښه دا اوس هم زه پښه پایم دومره سخت پښه پایم چې زه خپل د کندور ویله ووایم او چې حکومت یې وایي پولیس یې وایي زه یې دغه مخنیوی باید وکړم دفاع باید نه وکړم خو موږ چې ویم په دغه وجه ویه چې دوی اما په هوای و دوی هدایات و د والي صاحب هدایات و ګډ کمیسیون موږ وتلی په ګډ کمیسیون کې خلک هم ځورولی دي حتی چې امنیت ملي کارمندون موږ په څپړه والی دي په دې کونه کې نه پټ شول نه نتل وایي چې زه تاسو څه پیږئ چې زه دلته څه شته نه تللی موږ دا پیږم نه والی خو ځکه یې ډېره مننه مهرباني کورودان تاسو ته بیا هم راګرځو ډاکټر صاحب تړي صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې د عامه روغتیا د خدمات په اړه وړاندې هغه تاسو په خپلو خبرو کې په لومړۍ پوښتنه کې ځواب کړي دي دویمه پوښتنه دا چې اصلا هغه ستونزې چیرې دي چې کوم خدمات باید وړاندې شوي اوسه پورې ولس ته نه دي وړاندې شوي ډېره مننه موږ په طبابت کې اصلا درې مهم اصول لرو لومړی وقایه ده دویم قدم معالجه ده او دریم شفا ده وقایه دپاره دا د ټولو ارزانه او بهتره طریقه ده د خوست عام روغتیا ریاست او د ولایت مقام په لومړی کې زیات توجه مصارف وقایې ته وه همدا وجه ده چې موږ بریالي شو چې په خوست کې تر ډېره بریده د کرونا د پیښو مخنیوی وکړو په خوست کې موږ چې کله وقایوي تدابیر ونیوه هغه ګردبندیز و کرنتین مراحل و د دوایي پاشل و موږ د امنیه قومندانۍ د اطفایې په مرسته د لکڼو بازار خوست ښار دوه منده لکن اسبري خلبسات او هغه ځایونه چې هلته مشکوک واقعات و امکانات ډېر و دا مو ټول د وپشي کړي دي همدا قسم ته مو په خوست کې هغه نهادونه عمومي مساجد همداسې دولتي اداره دا ټول د وپشي کړي په دې کې شک نشته چې لکه تانی صاحب چې ووې په بعضې وختو کې به موږ د پرسونل د کمبود سره مخامخ وو یا به د بعضې تخنیکي مشکلاتو سره مخامخ وو ما اول کې ووې چې دا بحراني حالات دي دې دپاره په جهان کې ځان ته یوه اداره وي د بحراني حالاتو د کنټرول کولو دپاره موږ د داسې حالاتو سره د افغانستان کې عموما ټول ادارات نه بلد وو تجربه مو نه ورسره لرله نوي وه په یو وخت کې که د تان ته زنګ راشي هم د نادرشاه نه غوښتنه وشي او هم د سپیرې نه غوښتنه وشي او هم د لکڼو نه غوښتنه وشي هم په هغه کار کې غوښتنه کېږي تا ټیمونه یو ځای کې مصروف وي نو خامخا هغه چاته چې په وخت رسیدګي ونه کړي هغوی ګیله کوي او ګیله یې حق ده باید ویې کړي او موږ یې سر په سترګو منو موږ هغو ته رسیدګي کړي د ولایت مقام پابندي خبره تړي صاحب وکړه ولایت مقام په هیڅ وخت کې په موږ نه پابندي نه ده لګولې حتی دغه 80 میلیونه افغانۍ چې په دې کې د خوست خلکو غوغا شروع کړې وه چې دا والي صاحب ټولې ویوړې دا مخکې د هغه نه ختمه شوې تر اوسه پورې دغه نه ختمې شوي دي او دا نه بې ځایه مصرف شوي دي او نه والي مصرف کړي نه معاون مصرف کړي دا د تاسو د ادارې مشر میاخیل صاحب د نظارت په کمیټه کې دی دا والي صاحب یو خاصه لورینه وه همدا قسم ته د مطبوعاتو د تاسو یو مشر زهید انګار هغه د نظارت په کمیټه کې دی د تدارکاتو کمیټه کې خو د خاص طرز العمل مطابق 15 ادارې دي نو خو د نظارت په کمیټه کې نفر ډیر کړي مدني ټولنې د مطبوعاتو خلک دا ټول شته تر څو او والي صاحب دا ورته ویلي چې د نظارت کمیټه چې ضرورت او د دوی وروسته اسناد تایید نه کړي موږ چاته پیسې نه ورکوو نو یوه روپۍ دې نه مطمئن اوسئ چې نه بې ځایه تللي او نه به انشاءالله ولاړه شي او دا ټولو پیسې د خوستوالو په لاس کې دي ما اول ویل چې دواړه کمیټې د خوست دي خو بیا د کمیټو کې ممکن یو څه مشکلات وي ولایت مقام بیا هم هڅې کړي او هر وخت یې کړي دي چې د دوی سره ګډې ناستې وکړي د دواړو کمیټو خبرې واوري هغه نواقص چې دي حل انشاءالله په هغې کې تر ډېره بریده
مشکلات نشته. په اول کې خامخا مشکل وي ځکه بحراني منیجمنت دی. هر څوک دا فکر کوي، خلکو هم غوغا کوله چې دا خو پیسې دي، که کمیټه کې هم وي د تا په لاس کې دي، او که چېرته په ساتما کې وي ته د هغې نه استفاده کولی شو. خو هر کله چې خلکو ولیدله، هم د نظارت کمیټې ولیدله، هم خلکو چې نه دلته به ته حساب ورکوي، هم به دولت ته حساب ورکوي، هم به تفتیش ته حساب ورکوي، هم به خلکو ته حساب ورکوي. دا زه ګوره په دې زخمی حالات کې چې خپل وظیفې ته نه یم حاضر، خو د تا دپاره چون په تدارکاتو کمیټه کې وم او د صحت تخنیکي مسؤول یم، نو راغلم ځکه حساب درکوم. نو د دې دپاره انشاءالله ولایت مقام پابندي نه ده لګولې، خو په ساتما کې د ما زخمیتوب راغی او رئیس د ساتمې هم کرونا ټیسټ مثبت و. هلته د ادارې خلا رامنځته وه د دې دپاره چې ولایت یو څوک وټاکي او د بل چا په ورسي کې هغه څه چې مخکې مصرف شوي دي د هغوی دپاره هیئت وټاکي، د هغوی حساب واخلي. نو په هغې وخت کې ما نتني صاحب معلومات وکړه چې داسې سامان ته ضرورت لرم، او ما ورته وویل چې دلته په اداره کې دا مشکل راغلی، زه مریض یم، وظیفې ته نه یم تللی، د رئیس صاحب ټیسټ مثبت شوی دی. نو تر څو پورې چې د حالات معلومیږي ته د موږ سره گزاره وکړه او د قناعت وکړه. او د روپیو په مصرف کې انشاءالله زه د خوست د صحت د یوه بخش د مسؤل په صفت او د تدارکاتو کمیټه کې مې چې کار کړی، او په ټول مسؤلیت سره هم د مطبوعاتو په وړاندې، هم خلکو ته، هم د مناظرې د لارې، هم د ګردي میز د لارې، هم د مطبوعاتي کنفرانس د لارې د 1 روپۍ حساب ورکوم. کومه خریداري چې موږ کړې ده د شفافیت نه یې، د صراحت نه یې، او د قانونیت نه یې مطمئن اوسئ. زه هر وخت په خدمت کې یم انشاءالله. ډېره مننه ډاکټر صاحب. جوخته پوښتنه دغه ده چې خوست کرونا وضع په تر ډېره د افغانستان پر څېر خوست هم پاتې نه شو، لکه څه ډول چې تاسو ویلې چې وروسته خوست راغلی دی، خو په خوست کې تلفات تر نورو ولایتونو اکثریتو ډېر دی. پیسې راغلي وې، پانګه راغلې وه، تقریبا 80 میلیونه پیسې تر اوسه پورې که مصرف شوي هم دي، حکام مصرف شوي. تاسو وایئ په ځای ایښي دي، د څه لپاره دي؟ د څه لپاره پیسې ایښي دي؟ ګوره پیسې ټول په ځای نه دي ایښي، د مراحلو د طی کولو وروسته به خلکو ته ورکول کېږي. ما درته یعنې اوسه پورې خوست کې دا حالت چې دا ما ګوره ما زه ته ټول هغه ورکوم. لومړی د کرنتین دوره وه، د وقایع دوره وه، په هغې کې د تدارکاتو کمیټې دپاره د ټولو ولسوالیو په سطحه مرکز کې د کرنتین دپاره پیسې مصرف شوي دي، مواد اخیستل شوي دي، حتی د ګردیز او د خوست د لویې لارې په جریان کې هم هلته پیسې مصرف شوي دي. د وقایع د کرنتین له خطره، د کدري روغتون د اکمال د خطره، د هغې د رنګ کولو د خطره، د هغې د چلولو دپاره، هلته د اوبو مشکلات وه، هلته د اوبو دپاره، همدا قسم ته د ډاکټرانو دپاره د محافظتي توکو د برابرولو دپاره په وقایوي حالات کې دا پیسې مصرف شوي دي. او چې د هغې لیست د موږ سره شته، وروسته چې هر کله د وقایع نه موږ د معالجې برخې ته داخل شو، هغې ته هم د تدارکاتو د نظارت کمیټې په ګډه کابل ته تللي دي. د ساتمې د طرفه چې کوم لیستونه دوی ته ورکړل شوي وو، د هغو قرارداد د ولایت مقام لخوا شوی دی، او په کدري روغتون کې هغه دی په نورمال ډول. کله چې موږ د معالجې مرحلې ته داخل شوي یو، هلته اوس هم موږ تاسو لیدلی شئ داخل بستر مریضان لرو، هغې ته ټول خدمات عرضه کېږي، دوایي ورکولی کېږي مفته، هغې ته ډوډۍ ورکولی کېږي. دا ډوډۍ همدې د کرونا د ولایت د 80 میلیونو پیسو نه ورکولی کېږي. هلته پرسونل ته ځکه موږ خو بالمقطع ډول د همدغې کمیټې د لارې پرسونل استخدام کړی، هغوی ته معاشونه ورکولی کېږي، هغه هم د دغو پیسو د هغه نه دي. نو پیسې مصرف شوي دي، داسې نه دي چې دغسې ولایت ایښي دي د بل هغه دپاره. خو د دې مراحلو طی کول وروسته چې دا د په کوم ځای مصرف کړي، اوس د نظارت کمیټه د هغو یو اسناد ګوري چې دا پیسې په دې معنا نه چې د والي یا د ولایت د کوم بل مسؤل په جیب کې دي، په مصروفیت کې دي. د اسنادو د قوانینو مطابق هغه شخص سره چې موږ د واحد منبع نه د کوم ضرورت مطابق قرارداد کړی هغو ته ورکول کېږي. پوښتنه جوخته له دې سره د منګل صاحب یا بټاڼي صاحب ته ورګرځو. په اولو وختونو کې داسې ګنګوسې وې چې کوم توکي اخیستل شوي دي، طبي توکي یا په تاریخ تېر دي، آیا رښتیا هم وه؟ که چېرې داسې وه څه ډول مسله؟ هېڅ کله دا امکان نه لري. یو د خلکو خبرې دي، تاسو به هم دا مجازي نړۍ کې اورېدل چې ولایت مقام تا 80 میلیونه پیسې راغلې، مخکې شور شورکې شو د ټولو خلکو سره. همدا اوس بعضو خلکو، همدا خپله د ډاکټرانو ټولنې، بعضو خودخواه خلکو، خودغرضه خلکو چې هغوی خپل پلانونه یا سیاسي پلانونه
یا د ولایت مقام د کوم مسؤل سره مشکل لري یا د سیاحت عامه د کوم مسؤل سره مشکل لري د دپاره چې مستقیما په ده باندې څه نشي کولی یا د مستعارو اکاونټونو نه یا د نور هغه نه مختلف بهانې لټوي هغه وایي چې تاریخ طبي اجناس هېڅکله تاریخ تیر څوک نشي اخیستلی ځکه دلته خریداري چې کېږي ما مخکې وویل چې د اوسه پورې ټوله خریداري شوي ګوره هغه څه زه راشه زه اوس دغه اسناد درکوم هغه څه چې خریداري شوي دي د هغې دپاره دا ته یې مراحل لري څه چې یو شی خریداري کوي هغه که دغه هینډ سینیټایزر وي او که صابون وي که طبي مواد وي هیئت یې ګوري هیئت یې تشریح کوي یو د خریداري هیئت وي بل د تشریح هیئت وي بیا ډیپو کېږي دا که شک نشته چا خلکو ملي امنیت ته شخصي و اطلاع ورکړې وه چې ګویا سیاحت عامې تاریخ تیر د ټول صبرونه اخیستلي دي او هغه ویډیو لاس په لاس کېږي خو زه وایم چې که چېرته دا اخیستل شوي وي او دغه کوم ارګان تثبیت کړي وي نو دغه پر دې نه خو باید اجرات وشي ولې اجرات نه دي شوي خو په زه په کامل په ټول جرأت سره وایم دلته د ما سره اسناد شته هغه خریداري چې شوې ده ریاست مرکزي هیئت ورته تعیین کړی ډیپو ته تسلیم شوي ډیپو ته یو چا غلطه اطلاع ورکړې د شخصي ملحوظاتو په اساس هلته ملي امنیت راغلی هغه ډیپو یې لیدلی دی سامان یې وړی خو زه اوس وایم د صحت د یو مسؤل په صفت هغه جنس چې په دغه ویډیو یې لاس په لاس کېږي که چا تاریخ تیر ثابت کړو که چا بې کیفیته ثابت کړو هر نوع سزا ته تیار یم که نه هغه چا چې دا اطلاع کړې ده او د دې ارګان سپکاوی کړی دی هغه باید اعاده د حیثیت وکړي او هغې اطلاع ورکوونکي ته باید سخته سزا ورکړل شي. مننه ډاکټر صاحب تاسو بیا هم راګرځو تڼۍ صاحب تاسو د ولس په استازیتوب سره د کرونا په مصرف شوي بودیجه کې فساد شته دا چې موږ ګیله به ته کي معاون صاحب هم په دې نه خفه کېږي ګیله موږ باید دی ته مخ ته وړاندې کېږدي هر څه مې دغې ته یې ده سره چې دغه بله ورځ ډاکټر لګیا و او یا اوس چې مو خبر وخوستی پرون چې ډاکټرونو اتحادیه یې شبخانې سره په دین د سیاحت عامې سره رټ شوي دي چې تو څه مواد یا خرڅ کړي دي او یا د په موادو کې درغلي کړې دو زه داسې یم هغه یم چې کله دعا کړې باید ثابته کړو خو اول خو لومړی هغې ته زه دا خبره کومه چې ته چې کله بل شی ادعا لرې لومړی باید په ځون کې هغه صفتونه ولرې هغه څه چې بل چا نه یې غوړې په تو کې هم باید دا صفتونه موجود وي ګوره د ډاکټرونو اتحادیه جوړه دو میږ واسطه خدای په کړی دی چې کمیسیون ته میږ ته دا معلومات ورکوي چې دغه دوایي تاسو یې چا نه وخولی څومره قیمت لري کیفیت یې څه رقم دی مګر دوی سفره دا هغه نه دی کړی دا ګیله مې دغه معاون صاحب نه چې په ولس د بې کیفیته دوایي خرڅېږي او د بې کیفیته دوایي ورکولی کېږي ولې دا مسؤلیت تاسو نه لرئ کله چې ته نه لرې هغه اتحادیه خو باید ولري یغه اتحادیه یې دغه غور کړی دی چې د ولس ته په کیفیته دوایي ورکولی کېږي شپې ښکوله چې تلویزیوني راډیو لیاره مو ووردل دا که په دوی پورې تعلق لري دا یې باید ځواب وکړو که ډاکټرونو په اتحادیه پورې ځواب لري تعلق لري آی باید موږ ته ځواب وکړی نن باید دا چوکۍ خالي نه وای آی ډاکټرونو اتحادیه مسؤل دلته باید نست وای چې زه ډاکټر صاحب ته ورغږېږم یمونه مخته تیز باید دا ولې دوی هم مسلکه دي زه په دې مسلک کې نو ولا دي خو دا چې څه مې اورېدلي دي څه کم لومړی هغې اتحادیې ته بیا مرڅمه هغه اتحادیې ته مې تاسې تلویزیون یې لیاره توصیه دغه دو چې تاسو سره باید دغه مشرون ډاکټرونه وي لکه بدسزار دی مجید دی ګل صاحب شاغ دی فیض الله شاغ دی دا لاسو ته ډاکټرونه په د خوځ کې موجود وي موږ دومره دردسر نه لرو نو چې دومره ته قابل ډاکټران یې ته د بې کیفیته دوایي چېرې دې نه تېرېږي او دا اتحادیې ته مې د توصیه دو دا د باید ومني په غوږ کې ون چې د مشرون ډاکټرونه تاسې یې ځون سره ون چې اتحادیه یې دغه نه جوړه کوي هر څه مې یې غسولته هر څه مې یې سولته چې دنه یې لرمه شپې ښکوله چې د قدري روغتون معاش ډاکټرونو وړی دی ډاکټرون څوک دي او ویلی وړی دی تاسې یې پوښتنه ویله نه دو کړې ګوره د هغه ظلم دی چې دا د ولس غوښې دي چې کباب کوي دوی په خپل الودې خوري دایمي کې تاسو قانوني حق دی دایمي کې تاسو قانوني حق دی چې یو ورته ډاکټر زیپوزیشو باید ولته دوایي ته ورسیږي یو ولایت مقام کا په دې کې زوب په حالات کې وي یو ولایت مقام نه یې په وجود کې باید غوښتنه وکړي ټولنه دې په خدمت کوي چې ولی صاحب یې بنه وي ترسولي ولی صاحب برق نه وي ترسولي دا د ولی صاحب مسؤلیت دی ویل پراس کوم دی مننه ډېره مننه منګل صاحب
څه ډول چې د کدري روغتون مسله رامخکې شوه دم پوښتنه وکړه فکر کوم تاسو اخیستې ده ورسره جوخت اوسنۍ حالاتو کې د کدري روغتون وضع یعنې ناروغان چې ورځي هغه څوک چې غواړي سیمپل واخلي هلته د ځان ټیسټ واخلي چې کرونا مثبت یا منفي دی ماکې تقریبا نن یې شپږمه اوومه ورځ ده چې هلته د هغه مواد ختم شوي دي په کدري روغتون کې تر څنګ یې کومه کارکوونکي چې د ډاکټران چې دي هغوی ته تقریبا 2 میاشتې کېږي خپل معاش نه دی ورکړل شوی نورې ستونزې هم پکې شته مثلا هغه دوايانې هلته نشته چې باید یو ناروغ ته ورکړل شي همدغه ستونزې ورسره جوخت هغه پوښتنه ډېره مننه موږ همدغه جرأت ځان کې پیدا کړی په لومړی کې وخت کې حساب ورکونه په دې 2 ورځو کې د فیسبوک نه مختلف لیکل به کېدل چې موږ د 4 میلیونو زره روپۍ حساب در سره کوو او په دې پیسو کې خیانت شوی دی ساتامي خیانت کړی ولایت خیانت کړی موږ د هر چا سره ځان نه سمو نه هر چا ته جواب ورکوو خو د دیموکراسۍ د ښې پلي کولو او د ښه شفافیت له خطره کله کله مجبوریږو ما مخکې وویل چې زه په دې اوس حالات کې د ما صحي وضعیت په کتو باید دلته راغلی نه وای خو د دې دپاره چې دا باید دولتي چارواکي دا جرأت ولري د مطبوعاتو په وړاندې حساب ورکړي او ښه شفافیت وکړي په جرأت وظیفه وکړي ځکه که چیرته په دولتي اداره کې په جرأت وظیفه نه وي او چاته حساب ورکول نه وي خو هر څه باید مستند وي په هسې خبرو سولاړ نه شو د ډاکټرانو اتحادیې په ادرس باندې ادعا وشوه په سوشل میډیا کې چې ګواکې موږ حاضر یو مناظرې ته موږ اسناد لرو مستند اسناد لرو دغه پیسې های په میل شوي دي ما سره تماس ونیو مطبوعاتو چې آیا تاسو حاضر یې چې دغې ډاکټرانو ته ځواب ورکړئ ما ورته چې که دوی اسناد لري وایي اسناد لري ما ورته وویل چې سره د دې چې زه زخمی یم خو چون ولایت په ما باندې یو اعتماد کړی وو د تدارکاتو په کمیټه کې وم او د ساتامي مرستیال یم نو زه مجبور یم او رئیس د ساتامي هم دوی ته ویلي وه چې تاسو ته به دغه مناظرې یا نورې صاحب ته د عامې روغتیا مرستیال درشي هغه به په دې بحث کې ګډون وکړي نو زه مجبور شوم چې راغله مکمل اسناد مې راوړي دا چې د ډاکټرانو اتحادیې مسؤل حاضر نه شو نو دغو اسنادو ښکاره کول ځکه دا ډېره ښه وه چې د هرې ادعا په مقابل کې مې مستند اسناد ورکړي وای بیا به خلکو ښه قناعت کړی وای خو دا هم د موږ دپاره برعت دی چې موږ په زخمیتوب حالات کې حاضر شو او حساب ورکوو د دوی د ادعاو نن هم حاضر یو سبا هم حاضر یو بله ورځ هم حاضر یو خو موږ دوی ته همدا وویل لکه تڼي صاحب چې وویل ما د ډاکټرانو د یو لس کسیزې ډلګۍ نوم زه ورکوم د هغې نه مې غوښتنه دا وه چې ورور اول چې د تا سره په دې اتحادیه کې دي لکه ده چې د مشرانو ډاکټرانو نومونه واخیستلې تا سره هغه نه دي بل ته که د ما سره د اتحادیې د ادرسه خبرې کوي آیا دا اتحادیه د جواز لري که نه آیا دا اتحادیه رهبري که همغه خلک دي چې دوی هم د کلینیک جواز نه لري هم د دواخانې جواز نه لري که دا یو ما نوم اخیسته چې وروره ډاکټر صاحب اول ته د معاینهخانې جواز نه لري بیا د احمد نه لري بیا د محمود نه لري که د تا سره ډاکټران وي ډاکټر صاحب شهزار دی ډاکټر صاحب سمیع الله دی قیمت ګل دی ډاکټر صاحب ببري ګل دی داسې مشران نور ډاکټران چې هغه د کلینیکو جوازونه لري تقریبا د 300 شاوخوا کې دواخانې دي چې موږ سره رسمي جوازونه لري ټول اسناد مې راخیستي دي هغه د تا سره باید وای نو ته چې یو ادعا کوي او سره د دې چې د تدارکاتو په کمیټه کې هم د تا نماینده دی د نظارت په کمیټه کې هم ته خپله یې نو د بل چا نه څه ګیله ده خلک خو وایي چې خود به فساد شوی یعنې ډاکټر صاحب چې موضوع نه سره ونوځو خبره د کدري روغتون خبره اول د حساب ورکونې او د ډاکټرانو خبره وکړه نو ځکه دویم د کدري روغتون ته دا چې کدري روغتون په اصل کې د پانتون یا د تحصیلات عالی مربوط دی خو په اوس وخت کې موږ هلته د نرمل مریضانو دپاره د شفخانې نه کار واخیست د خوست خصوصي ملکي روغتونه او د کرونا دپاره مو کدري روغتون چې دوی نه و فعال کړی د دې نه مو کار واخیست کدري روغتون لکه تڼي صاحب چې وویل دغه د ولي صاحب په مخ کې د ډاکټرانو اتحادیې نماینده راسره موجود و ما ورته ویل چې ولي صاحب 15 کاله دغو خلکو واقعا د ماشون اخیستې دي اوس باید دغه کدري روغتون کې په د خوست حاله خلکو نه چې یو بد حالت راغلی
دا ډاکټران باید دلته وظیفه اجرا کړي، که نه اجرا کوي باید ولي صاحب د تا لخوا څارنوالۍ ته معرفي شي چې د نورو دپاره عبرت شي. خو دا یو مشکل شته چې موږ دلته د کورونا د ټیسټ دپاره لابراتوار نه لرو، ټول مواد ګردش ته زون ته لیږو او د سمپل دپاره اخیستلو مواد هم د هغې ځای نه راځي. بعض وخت کې تخنیکي مشکلات رامنځته شي، یا په ګردش ته په وخت د کابل نه د موادو رسیدګي ونه شي، یا هلته د غزني د پکتیکا د خپله د پکتیا او د خوست د مریضانو سمپلونه ډیر شي، نو دلته بعض مشکلات رامنځته شي. په ټیسټونو کې څه وخت مشکل راشي، او بل ولی د ژاړي نه، ولی د پلانونه جوړوي، ولی د په ولسوالیو کې کار کوي، ولی د مرکز ته سفرونه کوي، ولایتي اداره د کار کوي، هماهنګي لري، منسجم دي. کارونه د کدري روغتون دپاره شوي دي، کدري روغتون رنګ شوی دی، کدري روغتون دپاره د برق کار روان دی چې د هغې دپاره برق وشي، هغه مراحل ټول خلاص شوي دي. خو د خلکو مشکلات زه دا نه وایم چې مشکل به نه لري، یا د دوی انتقادونه به بېځایه وي، ځکه د خوست نفوس 15 لکه دی. 15 لکو خلکو ته چې ته خدمات عرضه کوي په بحراني حالات کې، او په خوست کې د خلکو کرنتین مات کوي په اختر کې، ډیره توجه کرونا ته نه ورکوله، ډیرو خلکو به تبلیغات کول چې کرونا نشته، دا یو بزنس دی، د پیسو د ګټلو دپاره دی. دا دولت هسې یو پروژه جوړه کړې ده. هر کله چې واقعیات د مړینې شوه، هر کله چې خلک یې خپله مثبت شوه، وروسته خلکو ومنله چې وواله دا خو کرونا شته. خو بیا زه وایم نه د دولت د دفاع دپاره وایم، نه د ولایت دفاع دپاره، په خپلو ډاکټرانو افتخار کوم، سره د دې چې د ما د رئیس په شمول د کدري شفخانې څو پرسونل د مرکزي روغتون پرسونل او کرونا دي. خو هر کله چې د کرونا ټیسټ منفي راغلی دی، په جرأت سره بیرته راغلی دی، بیا هم د دغو مریضانو په څنګ کې ودرېدلي. نو زه وایم چې انشاءالله په ټول قوت به موږ خدمات وړاندې کوو، او وړاندې کړي مو دي هغه مشکلات چې لرو یې موږ د خوستي ټولنو نه، د مطبوعاتو نه، ځوانانو نه تاسو نه غوښتنه کوو چې د اصلاح دپاره موږ ته خپل نواقص په ګوته کې موږ به په ټول توان د هغو د اجرا دپاره کار. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. د بحث نیمایي ته رسېدلي موږ دوستانو د بحث نیمایي اخلو. لاندې دمې وروسته بیا هم له تاسو سره یو ښه به دا وه چې موږ سره ډاکټر صاحب حکیم زدران وایي، هغه پوښتنې وو، هغه سوالونه چې په دوی باندې مطرح دي، یا هم دوی پر ساتما او نورو برخو باندې کړي دي، یا هم دا ادعا لري، ټول د دوی مخ ته نن د میز مخې ته ایښودل شوي وای. وروسته دومه برخه د بحث به زموږ دغه وي چې هغه ادعاوې چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې کړي په ساتما او نورو ډاکټرانو کارکوونکو باندې، هغه به د دوی مخ ته ږدو، ډاکټر صاحب دوی مخ ته هغې به بحث کوو. دوستانو بحث ته بیا هم په خیر راشئ. زه مستقیما د ګډونوالو په لوري باندې لکه وړاندې چې موږ یادونه وکړه چې ډاکټر صاحب حکیم د نظارت کمیټې مسؤل، هغه کس چې له موږ سره وای نن په بحث کې موږ به هغوی پوښتنې او ګرویږنه هم دوی څخه کړې وای. ډاکټر صاحب رضو مستقیما دغه ته منګل صاحب، دوی هغه کمیټې ته تقریبا د عامه روغتیا وزارت له لوري 10 لکه افغانۍ ورکړل شوې دې لپاره چې دوی په خدمات وکړي د ناروغانو لپاره. اما دوی وایي شخصي ورپ شوي دا په زیاده که دا ډول غیر قانوني کړنه د روغتیا پیسو باندې یا هم په اعلی ګروپونو باندې څنګه ده؟ د خصوصي سکتور دپاره د والي صاحب هدایت دا و چې دوی باید موږ مشارکتي رهبري ولرو، په دې ټولو مراتو کې دوی باید د موږ سره شریک وي او موږ ته مشورې راکړي، همکاري وکړي. نو موږ هغه محافظتي مواد چې د مرکز نه مو راوړه چې په هغې کې پی پی ای کیټونه وه، هند سینیټایزر وه، صابونونه وه، همداسې ماسکونه وه، عامو د ډاکټرانو اتحادیې ته د اسنادو مطابق ورکړل چې تقریبا 10 لکه د هغو هغه مجموعي قیمت دی. دوی ته مو دا وویل چې د دې نه باید تاسو د کرونا مریضانو دپاره تداوۍ دپاره کار واخلئ، د هغو سره کومک وکړئ، د دولتي سکتور سره باید همکاري وکړئ. که په موږ نه مریضان ډېرېده، یو قتلوي وبایي حالت راته، تاسو باید د خپلو ګټو نه تیر شئ، په مجاني ډول مریضان باید تداوي کړئ، هغو نه فیس وانخلئ، حتی فری کمپونه جوړ کړئ، په ولسوالیو کې تداوي شروع کړئ، ځکه دا یو داسې حالات دی چې په دې کې ټول باید همکار وي، همکاري باید وکړي. ډاکټرانو اتحادیې دا ادعا لرله چې موږ پیسې لرو، خو د امبولانس دپاره چې عامه پوهاوی وکړو ولسوالیو کې یو څه پیسې کمې دي. والي صاحب دا لطف وکړی 3 لکه افغانۍ د کرونا د همدې بودیجې نه ورکړي چې په دې نه دوی امبولانس واخلي. خو هر کله چې د موږ یو ډاکټر مریض شو او هغه ته د کابل ته د تللو
ضرورت شو دوی د موږ نه د انتقال غوښتنه وکړه. په هغې وخت کې ما ورته وویل چې تاسو ته خو زه د نظارت کمیټه کې یم 3 لکه روپۍ موږ درکړي دي او نور تاسو سره خپل فنډ و ډاکټرانو نه مو جمع کړي، په دې امبولانس اخیستلی وای، تاسو خپل ډاکټر د خصوصي سکتور ولې په دې خپل امبولانس کې نه انتقالوئ؟ هلته دوی ویل چې د موږ امبولانس کاغذونه نه لري. ما ورته وویل چې دا خو مو تاسو د رئیس جمهور د فرمان خلاف کار کړی، موږ پیسې تاسو ته د دې دپاره درکړي چې په دې نه یو علمي نهاد یې قانوني موټر امبولانس باید واخلی چې هغه اسناد ولري او هغه کابل ته وخی مریضان د خصوصي سکتور انتقال کړي. دا یو همکاري وه. که تاسو دا کار کړی وي، د پاکستان لاس موټر ما اخیستی وي، بیا اسنادو موټر ما اخیستی وي، نو دا هغه موټر خو د رئیس جمهور فرمان دی چې دا باید پرزا شي. هغه موټر چې اسناد ونه لري او هغې ته پولیس ترافیک د ګشت و ګذار اجازه نه ورکوي، نو دا خو یو قانوني سوال دی. که رښتیا دا کار دوی کړی وي او د دې دپاره موږ اسناد ولرو، په دې کې موږ بې تفاوته نه شو پاتې کېدی. د هغه موضوع به د ولایت سره شریکوو، را به شو هغه موادو ته. هغه هم نن مناظره که زه د دوی سره بحث کوم او که دی وایي دنه مې مخامخ پوښتنه کوله چې موږ خو تا ته ټول امکانات برابر کړي، امبولانس مو درته برابر کړی، تا که ښه اخیستی که بدی تا کار دی، ځکه اخیستی موږ نه دی. تا ته مې ټول ډاکټرانو دپاره PPE کټونه درکړي، تا سره د ګوهر په ارمال 10 لاکو دوایي کومک کړی. آیا دې دپاره د دې نه تا چېرته استفاده کړې؟ تا اتحادیه به د خلکو د خدماتو دپاره وي او که د ساتامې د ولایت دپاره به د یو فشار اعلی وي چې په تاسو نه دولتي مقررات عملي نه کړي. دا به وروسته وګورو. شاید دوی په نورو بحثونو کې د موږ سره ګډون وکړي. همدا اوس یو علت دا و چې ما ته مشرانو ډاکټرانو تاسو تلویزیون ته چې راتلم ټلیفون یې وکړ چې دا اتحادیه د موږ نمایندګي نشي کولی، ځکه دوی رسمي جواز نه لري، د موږ سره پوښتنه نه ده کړې او موږ دا حق په دولت نه لرو په ولایت مقام یا د ساتامې نه چې د دوی نه موږ حساب وغواړو. دا چې د لیکلي چې د ذرې حساب غواړم، دا وظیفه د تفتیش ده، دا وظیفه د څارنوالۍ ده، دا وظیفه د وزارت ده، دا وظیفه د ولایت ده، نه دا دی و نهاده. موږ نه یو سند داسې نه پیدا کېدل. ته ګوره زه سندونه در کوم چې دغه ټول د مده وګوره د یو سند دغه دی ښه دی چې لاس ته راغی. دغه ساتامې تقریبا 24 لکه 4,000 افغانۍ اوسه پورې مصرف کړي. خو دا د هر یوه دغه د ولایت مقام 4-5 امضې د مستوفیت شوي دي، محسوبي اسناد دي. دغه د تاني صاحب هر څوک یو سند کتلی شي. دا پیسې نه هوایي راغلی دي، تفتیش هغه مستوفیت کنټرول کړي دي. هلته جنس چې راغلی دی د جنس لیست ګوره دغه دی چې دغه پیسې په دې وجه کې مصرف شوي دي. هلته په معتمد څه قید شوي دي. خلک دا فکر کوي چې رئیس د ساتامې په جیب کې به پیسې وي یا به د والي په جیب کې پیسې چې راوبسلی کېږي. هغه مراحل لري، هغه ډېر اصول لري. ډېره مننه. وروستیو کې د بحث بیا تاسو ته یو ځل راګرځو. تڼۍ صاحب، د کرونا راتګ خوست ته البته افغانستان ته نه ښایي، یوازې موږ خوست ته باید وښیو. اوسه پورې خلک ګنګس دي، ولس ګنګس ته د کرونا د تدابیرو په اړه یا هم د راتګ په اړه پلان وکړي که ووایه د ګنګسیت ولې تر اوسه پورې موجود د ګنګسیت داسې موجود دی چې ولس خپله پوځونه د څه شی کو ولس له یو څوک ناکل کو ویښرون چې پلونکی کوډه وکړو خو خپله په متې شي. ولس د دا کوډه خپله متې شوي دي. ګوره چې شرولي په وچه مړۍ کې هغه کو فساد وي، خلک شکایت نه کو، نو په دومره 80 میلیونه روپۍ کې چې خلک یې چې ساتامې ته ورکړي، خو دغه ساتامې ته نه دي ورکړي. ډاکټر صاحب خبره ده، زه تاییدوم چې دا پیسې روبوسې دغه به ولایت مقامونه په احکام یو مستفیت یو مستفی صاحب په امضا په دې شکل به روبوسه. داسې نه دي چې خلیل یا یروخله جیب ته وچوه. زه خپله به د 80 میلیونه یا دوی ته چې څه ورکړي په دې دمره انتقاد نه لرم. په دې انتقاد لرم چې ډاکټرونه اتحادیه دي خپل نه د کرونا په ورځ کې تر اخره پرې دي هغه به کیفیت دوایي مخه ون چې د اتحادیه ځونته یې چا په ولسند خرڅولای کیږي، هغه بنرخی هغه به عدالتي مخه د ونسی چې ولسته پلاس روپۍ غلې په کارت په کلدره اوس د پلاس او غنۍ په خرڅوي. ورسته د بس د ډاکټر صاحب تاسو ته راګرځو چې د اتحادیه د ډاکټرانو د اتحادیه هغه د مسؤلیت هم ده تر اوسه پورې امر روغتیا ریاست او یا هم امنیتي ورګنونو ته دوی د اصلاحاتو کوم مکتوب لیکلی ده؟ زه هم دا وایم ما غوښتنه هم دا ده، خو زه تاسو ته د سوال په مقابل کې 2 وری سوال وکړئ کامل ډاډ درکوم او دوی ویره د همدې نه لري، ځکه اتحادیه د اصلاح دپاره وي هغه که د مشران ډاکټران هغه خلک چې ټول خوست پیژني دا نشته. دا یو کسیزه لس کسیزه ډلګۍ ده او هغه ټول زه درته یو درته وایم چې د کلینیک جواز نه لري، د معاینه خانې جواز نه لري
او اصلا دا عملیات کوي په یو بخش کې خو د هغې بخش کې تخصص نه لري که زه دا اوس ټینګ رانسم حتی یو وخت کې موږ دواخانې بندولې موږ هیئت ټاکلی او دوی ولي صاحب ته ورغلي وه چې موږ د متخصصینو او د ډاکټرانو دواخانې دې نه بندوي ما اول د هغې متخصص دواخانه بند کړه ولي صاحب د شپې وروغوښتلم چې دلته ډاکټران د انتقاد لري ما ولي صاحب ته ویل چې جناب ولي صاحب موږ د قانون تطبیق کوونکي یو تا نه مې دغه پلان امضا کړی دی زه چې هر کله د ما ډاکټر وځي زه دا نشم ورته ویلی چې د جمال تڼي دواخانه ما بندوه ځکه چې دا د ډاکټرانو د اتحادیې مسؤل دی خو د احمد دواخانه بنده کړه دا د غریب سړي زوی دی ما ورته وویل چې قانون به اول زه په ځان تطبیق کوم دا ډېره بده خبره ده چې د ما په ښار کې دواخانه وي او زه د ساتامې مسؤل وم جواز ونه لري د ما کلینیک وي جواز ونه لري او په بل چا باندې زه تطبیق کوم دا امکان نه لري دا غلطه خبره ده نو موږ به انشاءالله وروسته د کرونا نه خدای دې موږ د وبایي حالات نه وباسي په ټول قوت به قوانین تطبیق کوو یو هیئت به ورته ټاکو نور چې هر څوک بې قانونه وي ځکه ټول مراحل موږ ته یې کړي دي ځای په ځای به دوسیه ورته جوړوو او څارنوالۍ ته به معرفي کوو دا ټول خصوصمیشتو ته ډاډ ورکوم انشاءالله ډېره مننه ډاکټر صاحب له تاسو ډاکټر صاحب البته تڼي صاحب څخه دوستانو په همدې سره زموږ د نن ورځې د غرفت راډیو ټلویزیون تود بس پای ته رسیږي د بس موضوع مو دغه وه چې په خوست کې د کرونا لپاره ځانګړې شوې بودیجه او د هغوی ترمنځ ستونزې او پرمختګونه او پر وړاندې تدابیر څه دي او د خلکو نیوکې او ستونزو ته ځوابونه تر ډېره وویل شول او تبادله شول یادونه به کوو چې د نن ورځې د بس مېلمانه زموږ سره په خوست کې د عامې روغتیا مرستیال معاون ډاکټر صاحب ګل محمدین محمدي منګل او د خوست د دکاندارانو اتحادیې مسؤل او ترڅنګ د چارو شنونکی تڼی صاحب او د ډاکټرانو د اتحادیې مسؤل حکیم زدران و خو اگر چې هغه زموږ سره په ننني بحث کې ګډون نه درلوده په همدې سره زموږ بحث پای ته رسېږي له همالتیا مننه کوو تر بیا ښې چارې تر چې موږ بیا په بل بحث کې ستاسو لپاره راځو خدای پامان